وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدقت يا رب العالمين. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت تذکره شروع وا. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم الله اغیل داسې صفات ورکړي دي چې دا صفات صرف د یو شخص یو سړی یو وصف سره خاص نه دي، نه چرته یو خاندان سره نه یو قوم سره د هغې صفات خاص دي، بلکې هغه صفات ټول عالمي دي، ټولو انسانانو انس جنس پرندې چې څه دي ټولو دپاره هغه شته دی. کله چې ځمکه تږي شي، په ځمکه کې مخلوقات تږي شي، نو رب السماوات والارض د ځمکې او د اسمانونو رب کریم په هغې باندې د دې هغه حالاتو ته وګوري چې په مخلوق باندې قحط سالي ده، په هغې باندې تنده راغلې ده، ځمکې مړې شوې، نو رحم پرې راشي نو په هغې باندې بارانونه راورئ. هغه باران داسې راشي چې هغې نه ټول مخلوقات سیراب شي، هغې ته د دې نه فایده ورسي. او الله چې کله د خپل رحمت راولي نو داسې لوی عمل خو د رب طرف نه دی، خو کم سړی تعلیم یافته دی، انپړه دی، هر څنګه دی، هغې دپاره د علم ضرورت نشته، نه چرته فلاسفر پکار دی، نه چرته دې دپاره بل تعلیم، نه فهم الفلکیات پکار دی، بلکې عام یو سړی د الله د رحمت نه مانوسه کېږي، نه هغه وي چې د الله رحمت دی ماته علم شته. که ریز راشي باران وي، که په ځنګل کې یو انسان ولې نه وي ناست، هغه ته دا علم وشي چې د الله طرف نه په ما باندې رحمت را نازل شو، دا د الله طرف نه په ما باندې یو کرم دی. نو انسان ته چې کله لوږه لګي، انسان باندې چې کله تنده راځي، نو د دې وجود له الله یو غذا ورکوي. هغه غذا د اوبو په شکل کې ده، خوراک په شکل کې ده، ځکه وایي چې د ژوندي کېدل پاتې کېدل دي، نو چې دی مړ نشي دله زه غذا او خوراک بندوبست وکړم. نو د وجود خیال انسان له پکار هم دی، د انسان وجود دی نو دله ښه خوراک هم پکار دی، ښه څښاک هم. دا صحت د انسان دپاره دا یو ډانچه داسې جوړه شوې ده چې په دې کې د دپاره پوره هر څه الله یو انتظام کړی دی. نو د خپل وجود په انسان باندې اولنی حق دی، په هغه حق کې دی په وجود له ایزا تکلیف نه ورکوي، ځکه خو وایي چې خودکشي دی وکړه حرامه ده. خودکشي ولې حرامه ده؟ دا وجود تا سره یو امانت دی، ته خو په امانت کې خیانت کې استعمالوی، په ښه کار کې استعمالوه، ضرورت ترې نه اخله، خو خودکشي د وجلو اجازت تعالی رب نه درکوي. دویم د ده فایده چې ته به غذا ورکې، خو خوراک وجود له ورکوه چې الله درکې وسعت طاقت پیدا کړي، دا نه چې بیا دې پې نوسي او کړوسي نښتې دي، جګړې پې کوي چې دا دومره فوټه هغه ځان ته واخېسته او دومره د ځان ته واخېسته. نو په خپل ژوند دې خېسته وخوره او ځان پسې صدقه ولېږه، صدقې جاریه غریبانانو باندې وخوره، مدارسو کې طلبو باندې وخوره، فقیرانو مسکینانو باندې وخوره، او په خپل وجود په خپل آل اولاد باندې خسته خوراک وکړه. نو الله سره د انسان فکر وو، د انسان فکر داسې وابسته چې وګوره د ده وجود خرابېږي، نو الله تبارک وتعالی دله د باران د غذا د خوراک بندوبست وکړو. کله چې د انسان وجود دپاره الله فکرمند دی، نو آیا د هغه روح به هغه هم داسې پرېږدي چې د هغه روح لګیا دی مړ کېږي، نو هغه دپاره به الله هېڅ نه وي کړي؟ ولې نه دی کړي؟ الله تبارک وتعالی د انسان روح د ضرورت دپاره هغې ته هم لارې کلو کې. د موسی علیه السلام په دور کې کله چې فرعون ورته وایي فما ربکما یا موسی، اے موسی ستا رب څوک دی؟ نو هغه ورته فرمایي ربنا الله اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. مکمل تعریف کوي الله هغه دی چې مال هر سره کړی دی، نو بیا د روح د غذا دپاره مال هدایت لاره سمه کړې ده. نو د روح غذا چې کومه ده نو هغه هدایت دی، او په الله تبارک وتعالی
کله چې انسان ته ضرورت شي په ربي د بهار په موسم کې هغې دپاره خوشګواریانې راولي. نو چې انسان ته کله ضرورت شو په عالم کې تاریکیانې راغې، تیارې راغې، ظلمونه حد ته ورسېد، ژوندی لوڼه خښېدې، په دې وخت کې الله په ربي موسم کې ربیع راوستو. ربي بهار ته ویلې کېږي او هغه بهار کې موږ له بهار د دواړو جهانو سردار را نصیب که. کله چې هغه راځي نو په ټول عالم باندې هغه یو شفقت ظاهري، داسې حالت کې چې هغه راغو د نبوت خاتمه پې وشوه، هغه راغو ټولو انبیاو نه غوره، هغه راغو د یو خاص وخت دپاره نه بلکې پوره عالم پوره کائنات دپاره دکه پیغمبر راځي. قیامت پورې به بل څوک نه او د هغه خبرې او د هغه اترې او د کلام به جاري وي، خلکو کې به هغه منتشر وي. نو هغه ته رحمت للعالمین ویلې کېږي چې د دواړو جهانو سردار رحمت الله تبارک وتعالی مونږ له راکړه. که سوچ وکړي په دنیا کې ډېر لوی لوی لیډران تیر شوي دي. سکندر اعظم چې چاته ویلې کېږي هغه د خلکو کورونه روان که، ځمکې روانې کړي، قتلونه وکړه، خلک یې ووژل، خو هغه دا څه دپاره وکړه؟ هغه صرف فردن خپل ځان دپاره کړی دی، بل څه دپاره نه دی شوي. موسی علیه السلام چې کله دی دنیا ته راغه نو هغه بني اسرائیل بچ کړ. ډېره لویه کارنامه دی ته قرآن هم وایي چې وګوره د فرعون د ظلمت نه یې وویسته، رڼا ته یې راوسته، خو هغه صرف بني اسرائیلو سره خاص و. حضرت عیسی علیه السلام چې راځي نو هغه د مخکیني دینونو هغه تربیت ورکول چې ګوره هغې ویلې الله یو دی، الله یو دی، زه د الله رسول یم او زه د الله پیغمبر یم، الله را لېږلی یم. نو د هغې تعلیم خلکو ته ورکولو. خو چې د الله رسول راځي نو هغه د یو قوم نه بلکې د پوره عالم پوره کائنات دپاره هغه راغلی، د هغې تربیت خلکو له ورکوي چې وګورئ الله دا ویلی دی. مخکیني قومونو کې دا شوي دي، زمونږ په هغې باندې ایمان دی، د هغې په کتابونو په کلام باندې ایمان دی. خو خبره دې حده پورې ختمه نه ده بلکې دې سرته به رارسئ چې زه آخر الزمان پیغمبر یم. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا سیرت چې کله بیانېږي نو د دې دوه طبقې دي. یو طبقه دا ده چې ته هغې باندې ته عمل وکړې، هغه عمل په خپله زندګۍ کې راولې، سنت را ژوندي کړې. دویمه طبقه علماو د سلفو دا قول دی چې هغې په دې دواړو عمل کړی دی. هغه دویمه طبقه دویمه حصه دا ده، سلف وایي هغې فرمایي وی چې کم محفل کې کښېنې په هغې کې د الله د رسول صورت بیانوه، د الله د رسول تعریف کوه، په هغې کې د هغه ژوند خلکو ته وړاندې کوه. نو وی دا د سیرت فایده ده، دا نه چې صرف ربیع الاول میاشت کې ته بدعاتو رسوماتو ته کښېنه، په هغې باندې ته لړۍ ولګوه، کیکونه کټ کوه او ښځې به راوځي هغې به بې پردې کې نعتونه وایي، سړي به هم هغې ته ناست وي، سوشل میډیا به یې ترېنه ډکه کړی. دې ته شریعت ظلم وایي او دې ته شریعت بدعت وایي، دا لوی ظلم دی. ګورئ او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سیرت په هر وخت کې را ژوندي کول پکار دی. د عمر صاحب د وفات وخت دی، په دې وخت کې یو نوجوان تعزیت له راځي، تپوس له راځي، وی امیر المؤمنین تپوس له دې راغلی، حالت مرګ کې پروت دی، غریب په خنجر باندې والی دی. نو عمر صاحب په دې وخت کې ورته وایي ځوانه وی دا پنسې دې ښکته دي، وی دا اوچتې کا، وی د شریعت مخالف دی، وی د الله رسول د دې نه منې کړی دی، حالانکې په درد تکلیف کې مبتلا دی، خو د سنتو اهمیت د هغې په زړه کې دومره زیات دی چې خپل درد ترې نه هېر دی، وی دا سنت را ژوندی کا. نو دا د هغه عمر صاحب ابن عمر صاحب په سفر باندې ځي، د حج په سفر چې ځي هسې به یو ځای کې پړاو واچوله، وی ولې؟ وی د الله رسول به دلته پړاو اچوله. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. وی مؤمن نشي کېدی چې ما سره د محبت دومره نه چې د اولاد، د والدین، د دنیا د هر چیز نه به زیات ما سره محبت کې. د الله رسول فرمایي. ابن ابطال رحمه الله فرمایي د محبت 3 قسمونه دي. وی یو محبت هغه اجلال او عظمت د وجې نه دی چې څنګه پلار خپل بچي سره مینه محبت کوي. دویم محبت هغه وی د شفقت د وجې نه دی،
وی چې څنګه د والدینو په خپل بچو باندې شفقت راځي. او دریم محبت د لذت ته چې هغه نه خلق لذتونه اخلي څنګه د خزو د خاون محبتي. نو پدې کې خلق اشکال کوي چې طبيعي محبت د طبيعت محبت خو خلکو بچو سره ای بچي خوخین ولیدې د ایمان نه خارجه دي سه. نو پدې کې علما لیکلي دي وی طبيعي محبت هغه غیر اختیاري هغه کې د چا اختیار نشته. یو سړی بچي را نږدې کی ځان ته خولي کی نو دې کې خود دې اختیار نشته بچي سره دې مینه کوي. او پدې کې علامه بیزاوی رحمه الله لیکلی دي لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وی چې الله په انسان باندې هغه عمر بوج اچي چې څومره دې وسعت او طاقت لري. نو وی د دین دا غیر اختیاري طبيعي محبت مراد ده چې خلق خپل اولاد سره کوي. دویم عقلی محبت ته. عقلی محبت دا د یو طرف ته خواهشات دي او بل طرف ته عقل له. نو په دې وخت کې لکه په مثال په تور باندې یو سړی لګیا دی هغه یو کار دی د شرع خلاف دی د شریعت خلاف کار لګیا دی کیږي او په دې دوران کې الله تبارک وتعالى حکم دا دی چې ته باندې کې نو د عقل نه د کار واغستو هغه د هر سپریخه. دریم محبت چې دی نو هغه ته ایمانی محبت ویل کیږي. اصل مطلوب را وړاندې کوي. هغه محبت څنګه ده لکه عمر صاحب ته ګوره کله چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفات کیږي نو په دې وخت کې عمر صاحب را پاسي ایمانی محبت ته وی کچاوي د الله رسول وفات شوی دی وی سربت نه قلموم. حضرت عثمان صاحب په دې وخت کې بدهوش کیږي مدهوش شو. په دې وخت کې خلک په سلام کې د سلام جواب نه ور کوي. سو صحابه کرام مدینه منوره پر خواغه ایمانی محبت ته وی دلته بچ د الله رسول نه مونږ بس کو. یو صحابي دی عبد الله ابن عبد ربه وی د خپل باغ کې وو د ته چې کله پته لګي د الله رسول وصال شوه دی نو په سترګو لاس کې خو دعا کوي وی الله وی چې په دې سترګو زه د الله رسول نه ګورم په دې سترګو سوکم وی الله د سترګې رانواله نو چې لاس لاندې کو داغه نظر تللی دی دا هغه محبت ته. په جنگ احد کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم اعلان کوي وی سوکشته چې زما دفاع کی ما سره جنت کې یوځي شي. په دې وخت کې او انصار صحابه کرام دی را پاسې د الله رسول دفاع وکا او داسې دفاع چې په دې کې او وانه شهیدان کېږي. یو خزر راضی هم په دې احد کې خبره پیلاویږي وی د الله رسول شهید شو. خزه به ساختره منډه وی مدینه منوره نه او اغي راضی احد مارکه ته راضی. کله چې راضی یو خزه د پدې کې په دې وخت کې دی ته وی ورته وی یرا کلثوم ابن رافع وی زوید پلار دی شهید شوی دی وی ما بال محمد وی د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سه حالت دی. بیا ورته وی رور دی شهید شوی دی وی ما بال محمد صلی الله علیه وسلم د الله د رسول سه حالت دی. بیا ته تپوس کوي وی یرا وی پلار دی شهید شوی دی وی د الله د رسول سه حالت دی. کله چې وړاندې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ګوري په دې وخت کې دا خزه وی ټول مصیبتونه د الله رسول وی تا نه پستی وی چې ته سلامت کپلار می شهید دی رور می شهید دی خاون می شهید دی خو چې ته سلامت دا هغه د ایمان محبت ته چې کوم الله رسول سره کړی دی. په مدینه منوره کې سو منافقین نه پاسې ده نو هغه الله رسول پسې بدره دی ویل ګستاخیانې کوله. نو په دې وخت کې په مجلس کې زوی را پاسې وی د الله رسول وی زما پلار ستا ګستاخی کړی دا او مال اجازه ترکه چې خپل پلار او وجرم خپل پلار سو کوجلې شي خو د ایمان قوت ته په دې وخت کې د الله رسول اجازت نه ور کوي. دا بچي پاسي کله چې دا بچي پلار لورځي ورته وی یا اوایا چې د الله رسول معزز دی او زه د زمانه بد کردار سړیم ال دې پریدم کې سردنه کلمم خپل پلار ته وی چې پلار دا الفاظ اوې دا غي نه پسته پریخه بیا ورته سو نه وي. بیا تر روان شو وی ته ذلیل سړی او دما د الله رسول ټولو کې غوره سړی دی. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی کله چې گیر کو نو د 500 ته خېجولو نو ابو سفیان دی وخت کې ایمان نه دی وروړي راضی او ورته وی خبیب آیا داستا خوخه ده چې ستا په محمد وی
چې د الله رسول د وجود په یو اعضا کې غنم لاړ شو زه بدلته یم وی زما سل ځانونه دي د الله رسول په نوم باندې قرباني خو زه خپل ځان نه ورکوم. نو دا د محبت علامات دي. د محبت درې اسباب دي. یو ته جمال ویل کېږي، یو ته کمال ویل کېږي، یو ته نوال ویل کېږي. پهلنی سبب چې کم دی نو هغه جمال دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم له الله ښکلی جمال ښکلی صورت ورکړی. یو شاعر فرمایي هغه وی واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. د الله رسوله وی تا نه ښکلی ما څوک ګورې په دې زندګۍ کې نه دي کتلی. ته ډېر ښکلی د الله رسوله، ستا ښایست بهترین ښایست. او وی د خدا سے پیدا شوی ته به وایې که تا په خپل ځان دې جوړ کړی دی. یو انسان له چې کله اختیار ورکړی شي چې یاره ځان دې څنګه خوښ دی نو هغه به ځان داسې ښکلی جوړي چې په معاشره کې د سره څوک دا نه وي. په دې کې علماو لیکلی دي، یو کتاب دی ابو علي سینا فلسفي لیکلی دی. دی وی حسن دې ته ویلی کېږي وي چې د انسان د وجود چې کم تناسب دی هغه اعتدال کې وي. هر د وجود هر یو اندام معتدل وي، نه ډېر غټ وي نه ډېر وړوکی وي، نه ډېر پهلوان وي نه ډېر کمزوري وي، نو معتدل وي. نو وی هغه د الله رسولو چې هغه معتدل پیدا شوی. دویم صورت چې کله علما کرامو ذکر کړی دی نو هغې ته ویلی کېږي کم د محبت دی هغه ته کمال دی. او کمالیت چې د الله رسول ته ملو شوی دی هغه په ختم نبوت ملو شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خاتم الانبیا دی. د ده نه پس به بل څوک نبی نه راځي. قادیانیان اشکال کوي چې عیسی علیه السلام چې راځي نو تاسو خو وایي نبی به نه راځي، نو هغه خو به راشي به نبی وي. که ته وایې نبی نه دی نو الله په قرآن کې د هغه نبوت فرمایي، بیا خو تاسو د هغې نه انکار کوئ. د دې مطلب دا دی چې عیسی علیه السلام به راځي هغه به نبی وي، خو د دې مطلب دا دی چې الله به دوباره بل نبی نه پیدا کوي. که هغه راځي هغه نبی دی خو هغه زوړ نبی دی، مخکې پیدا شوی دی. د الله رسول نه پس که بل نبی پیدا کېدو نو بیا به عیسی علیه السلام نه راتلو، بل نبی به الله را پیدا کړی. نو خاتم الانبیا دی. یو شاعر لیکلی دی جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. د جهان ټول کمالات د الله رسول عطا کی دي او استانه علاوه چا کی نشتا. امیر خسرو وی آفاقها کردیده ام محرب تاوزدیده ام بسیار خوبا دیده ام لیکی تو چیزیں دوگری. اے د الله رسوله وی ته داسې وی وی ما ګوره جبرائیل امین پکې مراد اغستی دی. وی ما عرش کتلی دی، فرش مې کتلی دی، اسمانونه مې کتلی دي، ځمکې مې کتلی دي، او محبت کوونکي مې کتلی دي، د خلکو محبت مې کتلی دی، عاشقان معشوقان ټول خلک مې کتلی دي. خو دا الله رسول ستا غوندې مثل نشته او نه ستا غوندې به څوک را پیدا شي. دریم شیز چې دی نو هغه پکې نوال دی. نوال سخاوت ته ویلی کېږي، عطا ته ویلی کېږي. او الله رسول له داسې عطا الله ورکړی ده چې د هغې مثل نشته. علما لیکلی دي مرایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د الله رسول ډیر زیات سخی و، وی ځان ته به څه نه پرېښه او وی سخاوت صرف په مسلمانانو باندې نه و. وی چې کله جنګ حنین وشو وی کفار هم ولاړ دي، وی کفارو له وی سونو اسونو او خان صدقه کوي. کفار دې سخا ته حیران چې د الله رسول دومره لوی سخا. نو الله تبارک وتعالی نبی کریم مونږ له صلی الله علیه و وسلم په دې میاشت کې را کړی دی، په دې میاشت کې را نتلیم دی. هغې ته ربیع ویلی کېږي او ربیع بهار ته ویلی کېږي. نو په دې کې د الله رسول سیرت په خپل ځانونو کې راوستل پکار دي، د هغو سنتو باندې عمل پکار دی، د بدعاتو رسوماتو نه ځان ساتل پکار دي. الله دې مونږ له په دې عمل کولو توفیق راکړي.